سلامونه ملګرو، په ننني نیوز کې به زه تاسو ته ښیم چې علي حیدرآبادي ولې طلاق ورکړو خپلې ښځې له، دا په څه وجه ورکړو. دا ویډیوز راسره پوره وګورئ، پوره معلومات به درله درکړمه. دا چې کوم دی د علي حیدرآبادي دا کومه ښځه چې کوم ده، د دې علي حیدرآبادي کپړې به راویستې وي او دې نه ټولولې، نو او بیا دې ویلي دې فیک نیوز هم چلولی و د دې ښځې، علي حیدرآبادي ښځې، چې دا زه وهلی هم یم او ما باندې ظلم هم کوي. نو دا بیا علي حیدرآبادي اورېدلي وو او دوی بیا قرآن یې راغستی وو او په دې باندې قسم وخوړو چې ما اصل کې دا نه ده وهلې او ما ورسره هېڅ څه رشته نشته او ما ورله طلاق هم ورکړو. نو تاسو که هغه ویډیو کتلې وي، هغه ویډیو کې صرف طلاق ورکړی، نور ویډیو به تاسو نه یې کتلي. بیا علي حیدرآبادي قرآن راواغستو، قرآن یې ورله لاس کېښو او قرآن یې ورته هم وخوړلو چې دا کار ما نه دی کړی او منمه چې ما طلاق ورکړی دی او دا چې کوم دی ما نه ده وهلې، ما پرې ظلم نه دی کړی. نو بیا اصل کې دا هم مریم نواز ته د ده ښځه وایي چې ما له دې انصاف میلو شي او ما له دې انصاف په دې وجه میلو شي چې زه علي حیدرآبادي هم وهلی یم. اصل کې دا یې وهلې هم نه ده او علي حیدرآبادي قرآن مجید هم راغستی دی، قرآن مجید د پاسه هم لګیا دی چې دا کار ما نه دی کړی، ما پرې ظلم نه دی کړی. ګوره بیا مخکې چې کوم دی د علي حیدرآبادي ښځې چې کوم دی، مریم نواز سی ایم پنجاب مریم نواز ته هم ریکویسټ کړی دی چې زه علي حیدرآبادي وهلی یم او ما سره یې ظلم کړی دی. اصل کې بیا علي حیدرآبادي هم ویلي چې دا کار ما نه دی کړی او دې سره ظلم ما هم نه دی کړی. تاسو دا ویډیو کتی شئ، نو دا جینۍ چې کوم ده دې ظلم کړی دی علي حیدرآبادي سره، د میړه خبرې نه منلو بې دا حال وي.